خو یوه بله ډېره زیاته ښکلې خبره دا ویډیو به شیر کوئ ځکه دا د پاکستان دپاره یو ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی چې پی ایس ایل ایچ بی ایل پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ الحمدلله هغې مقام ته ورسېدو چې غیر ملکي کلاړیان اوس په خپله دا اظهار کوي چیرې موږ په پی ایس ایل کې ولوبېږو ایچ بی ایل پی ایس ایل 2023 سیزن 8 د لاهور قلندر چې څومره هم پین دي نو هغې ټولو ته د ډېر زیات مبارک شي. لاهور قلندر یو ځلې بیا ګټه ترلاسه کړه د چا خلاف؟ د ملتان سلطان خلاف چې ډېر ملګري مې ته میسیجونه کوي د افغانستان وایي نوید بھائی ته د افغانستان د دې کلاړیانو اړو ذکر نه کوې. کله چې هم میچ ختم شوی دی نو هغه ټیم ته د هغوی پین ته موږ مبارکباد ورکړی دی او چا پکې ښه کردار ادا کړی دی نو هغه له موږ داد ورکړی دی. خو ستاسو ګیله نن ختموم. راشد خان نن حد وکړو. حد یې څنګه وکړو ملګرو؟ 3 وکټې واغستې او رنز یې ډېر زیات کم ورکړل او د لاهور قلندر په ګټه کې ډېر زیات اهم کردار ادا کو. ملتان سلطان ملګرو تاسو د هغې پرفارمنس وکتو مایوس کونو. خو نن پکې حیرانتیا خبره دا ده چې د ملتان سلطان د طرفه نن بالرانو بالنګ وکړو. نو د دغه بالرانو کردار څه ملګرو؟ اوله کې د لاهور قلندر بیټنګ لاین اپ ډېر زیات خراب و خو بیا دغه یو پارټنرشپ وچلېدو او هغې رنز څه ته ورسول ملګرو؟ 181 ته. میچ به تاسو کتلی که چا نه کتلی نو دې سیټ کې ټوټل ډیټیل تاسو ته ښکاري. لاهور قلندر ملګرو په پوینټ ټیبل باندې خپې خښې کړي دي په کم نمبر باندې؟ په 1 نمبر باندې. او ارادې راته ښې نه ښکاري ځکه ملګرو چې په پی ایس ایل کې بهترین بالنګ لاین اپ دی د چا سره؟ د لاهور قلندر سره. نو T20 گیم داسې وي چې کله تا سره بالنګ ښه وي نو میچ به ستا په حصه کې وي ځکه ملګرو چې بالنګ لاین اپ ډېر مضبوط پکار وي په T20 کې. رنز خو کېږي خو بیا نر هغه ټیم دی چې په بالنګ کې هغه رنز بچ کی. نو لاهور قلندر نن ګټه ترلاسه کړه په پوینټ ټیبل باندې په 12 پوینټ باندې په 1 نمبر دی. ملتان سلطان دا دویم هار دی ملګرو. الله دې خیر وکړي. ملتان سلطان ولې بیلات وکړو؟ ځکه بیلات وکړو چې محمد رضوان په دې 2 میچونو کې ونه چلېدو نو دواړه پرله پسې دغه میچونه ملتان سلطان بیلل. خو ګورو چې مخکې څه کېږي. خو یوه بله ډېره زیاته ښکلې خبره دا ویډیو به شیر کوئ ځکه دا د پاکستان دپاره یو ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی چې پی ایس ایل ایچ بی ایل پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ الحمدلله هغې مقام ته ورسېدو چې غیر ملکي کلاړیان اوس په خپله دا اظهار کوي چیرې موږ په پی ایس ایل کې ولوبېږو. دې سیټ کې دا تصویر ګورئ ملګرو. راشد خان یو ټیوټ کړی او په هغه ټیوټ باندې ډیوډ وارنر د خپل خیالاتو اظهار کړی دی. د خیالاتو اظهار څه دی چې کله به چې زه پاکستان سوپر لیگ ایچ بی ایل پی ایس ایل کې ولوبېږم نو دا د پاکستان دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی ځکه ملګرو چې وخت داسې و کې پی ایس ایل کېدو نو پاکستان ته راغلی بیا چې کوم غیر ملکي کلاړیان دي نو هغوی به غاړه نه کېښوده چیرې موږ په پاکستان کې ولوبېږو. خو الحمدلله پی ایس ایل ډېر په ښکلې طریقه باندې روان دی. نو د هغې کردار څه دی ملګرو؟ غیر ملکي کلاړیانو اوس په خپله اظهار وکړو چیرې زموږ ارمان دی چې موږ په ایچ بی ایل پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ کې ولوبېږو. نو الله جل شانه دې زموږ دا وطن دقه شانتې آباد ساتي. الله دې ګل او گلزار کي ځکه ملګرو د اغیارو سازشونه چې کوم دي نو پاکستان په ښکته باندې ګوري. خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بېشکه عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا هغه لوی رب دی. نو کوم غیر ملکي کلاړیان چې پاکستان ته راغلي دي نو هغوی د لوبې نه ډېر زیات خوند واغستو او ایچ بی ایل پی ایس ایل پیغام یې ټولې دنیا ته ولېږو چې پاکستان امن پسند ملک دی. پاکستان امن خوښوي او موږ دلته کې ډېر زیات خوشحاله یو. نو د هغې د وجې دغه غیر ملکي کلاړیان اوس دا اظهار کوي چې موږ هم په پاکستان سوپر لیگ کې ولوبېږو. نو دا خبره لازمي مخکې شیر کوي چې ټولې دنیا ته ورسي بلکې ټولو پښتنو ټولو پاکستانیانو ته ورسي چې الحمدلله دا ملک په ترقي کوي. انشاءالله العزیز هغه وخت لرې نه دی چې ایچ بی ایل پی ایس ایل به په 1 نمبر وي. تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم یې الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخره کې اواز پاکستان زنده آباد، پی ایس ایل زنده آباد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.